شروع کوم په نامه د هغه لایزال شهنشاه د چا په یو کون کې چې د کل کائنات د کېدو اختیار دی. اګرانو کتونکو د وطن کلی پروګرام دی او د ریډیو وطن اف ام 90.8 تخبی نه دی وخت تاسو مونږ اورئ د میرزاډیر یونین کونسل نه تاسو ته حاضر یو. میرزاډیر یونین کونسل اسی خو په خپل باندې برابر دی، یو خپل علاقه د آشنا علاقه د قسمه قسم فصلونه پکې دي، غني خوشاله چې کوم دی هغه دلته موجود دي. خو د ټولو نه غټه مسله دا ده چې په کومه لار مونږ رالو هغه خو د دې خلکو نه تاسو کو چې دوی سوي د دغه علاقې په اغله په کومه لار مونږ رالو نو هغه لار د راتګ لار نه وه. که تاسو دی وخت کې مونږه کتی شو ځکه چې ریډیو دی او په ریډیو باندې تاسو زمونږ صرف غږ اورئ، که تاسو کتی شو مونږه او یا دغه لارې تاسو په خپله کتلي یقینا چې زړه به خفه شوی په دې خلکو باندې. علاقه ښکلې ده، مشران یې ښکلي دي، ماشومان یې مزېدار دي او کومې ابو هوا چې د هغه هم ښکلې ده. خو مسله دلته دا ده چې یو خو لارې کوڅې ډېرې خرابې وې، بل د سیند غاړه ده او د هغې سیند غاړه ده کوم سیند چې یو څو ورځې وړاندې راغلی او د دغې علاقې ډېر نقصان کړي دي. په دغه پروګرام کې زه یوازې نه یم، لکه د نور کله په شان ما سره محمد صدیق په دغه پروګرام کې هم موجود دی. نو محمد صدیق رالو په دغې لار باندې میرزاډیر یونین کونسل دی، ټولې علاقه ده، خو محرومۍ پکې ما خیال دی چې موجود دي. بالکل محمود جان صاحب اول خو چې کوم د ریډیو وطن اوریدونکي دي او ورسره کتونکي ټول ته سلامونه وایم. نن راغلیو دغه خپلې کلي علاقې ته راغلیو خو د محرومونو وړاندې به دا خبر وکړم چې څنګه د وطن کلي پروګرام دی او مشهوره خبره هم ده او دا د کلي ښایست هم دی چې کله به کلي ته به ورځئ نو به کلي کې به یو حجره وي، په حجره کې به واړه راټول شوي ماشومان به وي او ماشومانو سره مشران به پکې موجود وي، بیا پکې دغه کټونه به هغې کې موجود وي. او په حجره کې که تاسو کتلی وي پخواني که مشران نه که تاسو وګورئ محمود جان صاحب نو هغوی وایي چې د حجرې ته به حجره باندې به یو شعر لیکلی شوي او په هغې به دیوالونو مقصد دا شعرونه لیکل شوي. دلته ډېر ګڼ شعرونه لیکل دلته ډېر ګڼ شعرونه لیکل شوي. تاسو کوم ملګري په سکرین په شیشه باندې ګورئ نو هغوی ته هم دا ویل غواړم چې دا هغه حجره ده چې کوم پخواني یو کلتور یې راژوندی کړی دی، هغه تصویران پکې د مشرانو هم لګېدلی دي. د رباب منګي پکې تاسو په دغه بیک ګراونډ کې هم ورسره دغه اورئ، رباب منګي پکې هم موجود دی او د حجرې هغه ښایست او د کلي هغه ښایست چې دی هغه به دلته کې تاسو ته ملاویږي. پخواني سامانونه پکې محمود جان صاحب موجود دي، که تاسو دغه وګورئ نو دا ډېر پخواني د اسونو هغه زغرې ورته وایي که څه ورته ویلی شي که نه، هغه پکې موجود دي. ایلې پکې موجود دي که موږ وګورو، ایلې چونکې خلکو په سیندونو کې کرل هلته به یې وویشتلې، هغې نه بس به غوښه به یې ترې وخوړه خو سرمن به یې په حجره کې ولګوله. نو ډېر څیزونه مونږ په حجره کې ګورو، د حجرې هغه ښایست چې دلته په حجره کې مونږ ګورو نو موجود دی. نو زه وایم چې لکه پروګرامونه د وطن کلي مونږ ډېر زیات وکړو، خو یقینا چې نننی پروګرام ځانګړی په دې دی چې په دغه حجره کې ګڼ ماشومان هم ناست دي، هغې سره مشران هم ناست دي، ماشومان په ځمکه ناست دي، مشران په کورسو ناست دي. دا پکې ډېره ښکلې خبره ده. بل زموږ د پښتنو هم دغه کلتور دی چې رباب او منګي په یو ځای کې وي. نو رباب او منګي خو زما خیال دی چې زمونږ اورېدونکي به هم دې وخت کې اوري چې زمونږ په بیک ګراونډ کې دغه رباب دی، دغه منګي دی، دغه ټنګ دی، دغه ټکور دی، یو خوندناک ماحول دی. زه به درته دا ووایم چې ګڼ پروګرامونه هم په ګڼو ځایونو کې وکړل، په مختلفو یونین کونسلو ته لاړو او هلته دغه پروګرامونه وکړو. خو د دې ځای پروګرام چې کوم دی نو هغه یو ځانګړی مقام لري، ځکه چې په دغه کې د حجرې ټول هغه رنګونه شته کوم چې په یو حجره کې پکار دي. لکه څنګه چې تاسو خبره وکړل چې یو شعر لیکلی نو بالکل شعر بالکل محمود جان صاحب نقشې پکې جوړې شوې کېدای شي پخوا دغسې آرټس والا نه وو چې کوم به نقشه جوړوله. حجره به دغه کچه دیوال باندې نقشه جوړول، ورسره که تاسو چت خبره وکړې دغه ګاډر ته که تاسو وګورئ هغه ګاډرې دي کوم به پخوانی به کومې ګاډرې وې، دغه کاږه واږه لرګي به پرې هغې باندې اچولی شي. زما په خیال چې د حجرې هغه څیز که مونږ دغه تورې نظاره وکړو هغه وګورو، نور که مونږ دې کې ډېر څیزونه وګورو نو واقعي چې مونږ کټونه پراته دي، د حجرې حسن دی، کټ او کټ سره بیا دغه بالغ چې مشه ورته ډډه والي وي. نو یقینا چې لکه حجره دلته مونږ وکتله حجره موجود ده، د حجرې ښایست موجود دی خو چیلم پکې نشته. چیلم کېدای شي چیلم پکې هم دي محمود جان صاحب، خو په نظر باندې واقعي نه راځي. خو دا چا چې حجره ده نو د هغه به هم دې کې مونږ نه یرو. دا د جابر خان د ځای دی، مراد خان دی، دا ځای دی په تورلاندی کې دغه ځای دی چې کوم زمونږ کتونکي دي
دا د خیالي سیند په غاړه یا د لاندې سیند ورته دلته کې ویل کېږي، مخکې ورته د مونډې سیند ویل کېږي، او د ټولې سلسلې ته د سوات سیند ویل کېږي. بالکل د هغې په غاړه باندې موجود دي، او بالکل د هغې چې کوم هغه بارې ورته ویل کېږي، دیوال ورته خون ویل کېږي، کوم دا سایډ وال ورته ویل کېږي. بالکل د هغې د پاسه دغه حجره، دغه بیٹک دغه موجود دی، او بیا به کې دا ګڼ شمېر مشران دي، کشران دي، واړه ماشومان دي، ځوانان دي، او حجرې ماحول چې محمود جان صاحب د حجرې ماحول کله نه زموږ په ډېرو علاقو کې حجره ختمه ده. بالکل بیټک ته راغلی او بیټک هم تقریبا ختم دی. نو دا داسې ځای دی چې حجره کې ناست دي مشران، نو کشران هلته زده کړه کوي. کشران ګوري چې یاره زما دا مشر څه کوي، نو هغه چل ته زده کوي. اوس زموږ اکثرو علاقو کې حجره ختمه شوه، هغې کې بیټکونو ته راغله خبره، او ډېره حده پورې دغه بیټکونه هم ختم شو، بس موبایل حده پورې راغله. نو که موږ ګیمونه هم کوو، نو هغه هم لګیا دي په دغه باندې، موږ په موبایل کې هغه ګیمونه کوو. زموږ د ماشومانو زیات وخت په موبایل کې تېرېږي، نو د موبایل د تېرېدو په وجه باندې د دوی وخت چې کوم موبایل کې تېرېږي، په هغې کې زموږ د ماشومانو کې هغه عزت چې کوم ډېر حده پورې کم شو. زموږ د مشرانو روب چې کوم هغه ډېر حده پورې کم شو، ځکه چې زموږ په سوشل میډیا باندې نن سبا څه دي، هغه څه دي چې د نه کتو دي. نو موږ به د دې پلیټفارم نه د خپلو مشرانو د پښتنو ته وایو چې تاسو کوشش تاسې کوئ چې تاسو خپلو ماشومانو لاس کې موبایل مه ورکوئ، او که فرض که موبایل ورکوئ بیا پرې نظر ساتئ، ځکه چې موبایل کې یو ماشوم هر څه کتی شي. بل دا دی چې یو آزاد پلیټفارم دی، په هغې کې دا خبره نشته. بل دا دی چې حجرې آبادې کړئ، په خپلو علاقو کې حجرې آبادې کړئ، ځکه چې حجره آباد دی نو کشران پکې او کشر کول چې پکې کوم دی هغه زده کړه کوي. هغه چې کله زده کړه کوي، نو چې هغه څومره غټېږي، نو هغه کې هغه طریقه د ناستې پاسې پاس کېدو هغه څنګه چې میټریک پاس کړي داسې حجره هم پاس کړي. بالکل وایي دا ویل کېږي که نه چې یو سړی د 14 پاسې، خو چې حجره پاس او جومات پاس کړي نو دا هېڅ هم نه دی. نو حجرې ختمېدو سره نقصان شوی دی د پښتون قام او د پښتون کل، ډېر لوی نقصان شوی دی. ډېر خوشحاله شم چې په دغه ګډو وډو خرابو لارو باندې راغلو دغه ځای ته، خو دې ځای ته چې رالم نو هغه ګډ وډ ماحول رانه ډېر حده پورې شو، ځکه چې رباب هم شته، منګي هم شته، مشران هم شته، کشران هم شته، کټونه هم شته، بالښتونه هم شته، هغه د روب ناست هم شته، او هغه فرمان برداره ماشومان هم موږ ته پکې په نظر راځي. چې کټ نه کم ملګري په کټ کې ناست دي، کم مشران کټ کې ناست دي، کشران کوڅو ته دي، بیا چې چا ځای نشته نو لاندې ورته په درې ناست. نو یقینا چې لکه ماشومان موږ ګورو لاندې ناست دي، نو دا د دغې علاقې حسن دی، ښایست دی، او ډېره ښکلې خبره ده. لکه زه څومره ښه الفاظو کې استعمال کوم او بیان کوم، زما په خیال چې کم به وي. خو زه محمود جان صاحب زمونږ چې کوم د استاد ناست دی رباب منګي، دویم چې دا پکې خو هم د خپل اورېدونکو ته او کتونکو ته دا پکې شامل کړو، بیا به هغې نه بعد مشرانو څخه خبرې وکړو. نن زموږ د راتګ نه مخکې هغوی رباب هم ګرم کړی او منګي هم ګرم کړی، نو بس ښه خبره ده چې هغوی سره هم پکې لږ میلو شو، هغوی نه هم تپوس وکړو او د هغې نه به څه ومرو. نو راځئ چې ور وړاندې شو او هغوی سره خبرې کوو. اورېدونکو دغه استاد لرالو کوم چې رباب ټنګۍ دغه ټنګار به هم تاسو اورئ، د هغې نه به هم تپوس کړو د رباب په هکله چې هغه څه وایي، کوم ځای کې زده کړو، د دې طریقې کار څه دی، که یو کس زده کوي هغې به څه طریقې کوي. استاد خپله پېژنګلو به راسره کوی، بلکې زمونږ هغه اورېدونکو سره به خپله پېژنګلو کوی دې وخت کې چې کوم تاسو د ریډیو وطن FM 90.8 په د هغې د پلیټفارم نه تاسو اورئ. ستاسو نامه؟ السلام علیکم. ډیره مننه یار، ستاسو ټول ټیم ډیره مننه کوم. خوشحاله اوسئ. ټول ملګري راټول شوي دي او پروګرام سیټ کړی دی، او دا مشران داسې ټول راغلي، کلي حوالې سره هم داسې راټول شوي دي. او دا راته ووایه چې کوم فن تاسو زده کړی رباب، څومره ټایم وشو د دغې رباب د زده کړې، او بیا مجلس داسې شوقیه مجلسونه کوئ، ملګرو سره ملاویږي، دې برکت رباب خو زمونږ تم کال دی چې لرن زده کوو، لګي وو، زده کړه کوو. صحیح. او استاد هم دانش استاد دی. صحیح. او بسم الله لګي وو چې څوک زده کول غواړي، بس استاد نه بغیر نه زده کېږي. یو کار هم صحیح. او بقایا بس مونږ هم پکې لګي وو چې څومره ټایم غواړي، مهارت څومره غواړي، څومره ټایم کې رباب زده کړي؟ یاره 1 year هماغه غواړي، یو کال غواړي. او جی صحیح. تاسو شوقیه زده کړئ؟ مونږ شوقیه زده کړې بالکل. او همداسې محفلونه چې جوړ شي نو هغه کې دا تاسو او بالکل بالکل زو بالکل. او د دې کسانو ته به زموږ وایي دی کې دا تارونه دي او د دغه تارونه ګرمول تاسو کوئ او ساجي باجي په انداز باندې نه دي، په هکله باندې رباب په هکله باندې زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړئ. بس د رباب خو سور دی او 3 تاره پکې چې کوم دی، مین تارونه د 2 شاتاري یا 3 شاتاري پکې، 19 پکې بچي، بمبې کاټه دی، بیا بم دی، دریم زیر دی.
او دا جوړیږي کوم ځای کې او په څو دي نن سبا جوړیږي خو داس پرسنګ کې خاص کر هلته چې کوم دي نو خو دکانونه دي خو استادان دي د جوړولو او خو رباب چې نن سبا کوم دی کابلي رباب دی کابلي رباب دی او دا کوم لرګي نه چې جوړ شي نو ښه دا د شاتوت چې کوم دی کابلي چې کوم رباب دی شاتوت دی د هغې نه چې جوړ شي نو هغه به ښي بالکل نو څنګه چې محمود جان صاحب شاتوت لرګي پسې بس ټول خلک ګرځي چې شاتوت پچرته وی کنه او شاتوت کې بیا داسې لرګي پیدا کول چې دا غوټې نه پاتې هغه مې ګران عمل دی ګور آسان کار نه دی اته محمود جان صاحب خبره کو چې رباب وی ځان له هم مزه کوي چې منګي وسره نه بیا هم ګډ خوند نه بالکل منګي استاد نوم السلام علیکم زما نوم جی مصطفی دی مصطفی سبل غواړي منګي سمه ټیم شو ذکرم دی چل والله به داس خو شکالو شو لس خو چکالو شو صحیح اسی څومره خوان کوي او خلکو څومره خوخي ځکه زیات رباب صرف خوخي کنه منګي چې سره نه مزه نه بس چې رباب یو منګي وسره نه بیا خو مزه نه کوي صحیح نور زموږ دی اوریدونکو څه ویل غواړي بس د دې اوریدونکو ته یو نغمه پیش کو خشته غواړي صحیح او دا زموږ یو مرګ دی یو خشته غزل صحیح بالکل اوریدونکو دی اوریدا بالکل لایو ورته چي لایو ورته بالکل دا چلو چې تاسو وره او زمونږ چې کوم دلته کې نن د خواږه ملګري راغلي دي د دوی چې کوم فن دی نه بالکل به تاسو سره ضرور په دې خپل پروګرام کې شامل زو د دوی طرف ته مونږ نه سوال زما د زړه زما یار وباسي لکه تسبونه چې څوک تار وباسي بې حرمتي مې د زړه سله کوي څوک چې جومات ته ځي پیزار وباسي دغه سړی دی د سندرو قاتل څوک چې د کلینا پنکار وباسي مودې وشوې چې ناراضي خپل ته یو سړی مودې وشوې چې ناراضي خپل ته یو سړی مودې وشوې چې ناراضي خپل ته یو سړی دغه ملاړو نو ځنګل ته یو سړی دغه ملاړو نو ځنګل ته یو سړی مودې وشوې چې ناراضي بل ته یو سړی مودې وشوې چې ناراضي بل ته یو سړی اشنا د لوړ غرونو په سرونو باندې لار وي اشنا د لوړ غرونو په سرونو باندې لار وي اخر با ورسیږي ستا اوربل ته یو سړی اخر با ورسیږي ستا اوربل ته یو سړی دغه ملاړو نو ځنګل ته یو سړی دغه ملاړو
یو سړی دې وشوې چې نه راځي دلته یو سړی دې وشوې چې نه راځي دلته یو سړی ډېر زر به دې محروم کې د خوږو خوږو یارانو ډېر زر به دې محروم کې د خوږو خوږو یارانو اشنا در رسېدلی دی درشاته یو سړی اشنا در رسېدلی دی درشاته یو سړی دغه ملاړو ځنګل ته یو سړی دغه ملاړو ځنګل ته یو سړی دې وشوې چې نه راځي یو سړی دې وشوې چې نه راځي دلته یو سړی کستوري د اسمان دی ارسو پوری په غزل کړل کستوري د اسمان دی ارسو پوری په غزل کړل امید خدي نوای غزل ته یو سړی امید خدي نوای غزل ته یو سړی دغه ملاړو ځنګل ته یو سړی دغه ملاړو ځنګل ته یو سړی دې وشوې چې نه راځي دلته یو سړی دې وشوې چې نه راځي دلته یو سړی دې وشوې چې نه راځي دلته یو سړی محمد صدیق ډېر خوند دی ډېره مزه وکړه یقینا چې همدغه رباب وي همدغه منګي وي همدغه ښکلا وي همدغه خلک وي همدغه زمونږ د پښتنو د مشرانو هغه ښکلاګانې دي او همیشه دپاره موږ چې کله هم کتلي دي نو زمونږ حجرې چې د کله نه ویجاړې شوي دي نقصان شوي دي او زمونږ حجرې چې کومو علاقو کې آباد دي هلته فایده شوي دلته هم دغه حجره آباده دغه منګي هم پکې شته رباب هم پکې شته دغه ماشومان هم پکې شته دغه مشران هم پکې شته خوند یې ډېر خوند یې ډېر د محمود جان صاحب خو کم کتونکي اورېدونکو یې به وایي چېرې محمود جان صاحب صدیق قرآن لګیا دی بس صرف خپلې خبرې کوي اذان نه پرېږدو اصل کې موږ ډېر پروګرامونه ډېرو کلیو ته لاړو بېلو بېلو یونین کونسل ته لاړو خو دا نن چې کوم ماحول جوړ دی نو زه درته وایم چې دغه اورېدونکو ته به زه یو ځل بیا ووایم چې تاسو نه یې که فرض که تاسو یې یقینا چې تاسو به هم دومره خبرې کولې نن موږ نه غواړو چې دا نور نه غواړو خو چونکې ماحول کم جوړ شوی دی یقینا چې بل حجره همداسې وي حجره یقینا چې حجره داسې وي او زموږ افغان پکار دی چې موږ نه داسې حجرې یو نه موږ محروم یو موږ خو هر څیز نه تقریبا محروم یو موږ وګورو مسایل موږ ته ډېر زیات دي وسایل ته بالکل نشته خو که موږ وګورو حجرې نشته حجرې د نشتوالي هم ډېر زیات وجوهات دي بیا که نه ځکه چې کورونه لنډ شو په کور کې به 500 سیدل اوس په سره 15 دیوال نشي پارټیشن بګی شي هغه څیز چې کله تنګ شو نو حجره خو ولې ختم شي ځکه چې اکثر کشرې روډ چې حجرې ته واړي چیرې ستا پکې ځای نشته نو خبرې هغه یوازې موبایل یو هغه ځکه چې حجرو خو دغه شوي دي مشرانو سره به خبرې کوو ستونزو باندې به هم خبرې کوو ښکلاګانو باندې به هم خبرې کوو نو دا یو مشر ناست دی سره به خبرې وکړو چې دوی څه وایي د خپلې علاقې په هکله خپله پېژنګلو را سره وکړئ بیا راته دا ووایه چې په دې علاقه کې فصلونه کم کیږي السلام علیکم په دې وخت کې چې کوم دی لکه دا تولنده کلی دی دا حجره د سیند په غاړه ده او ډېر ښایسته پروګرام پکې شروع دی او دا د جابر بیټک دی او د هغه حجره ده په دې کې به انشاءالله دا پروګرام چې کوم شروع دی ډېر ښایسته شروع دی او د پخوا زمانې هغه کردار یې راجمدی کړ او په دې وطن کې چې کوم دی فصلونه دا کېږي ګنې کېږي صرف ګنې غنم کېږي
او جوار کیږي سبزی هم پې کیږي خو لکه دا زمیندار هغه ته توجه نه ورکوي صرف بزګري ته توجه ده دغه سیلاب راغلی سیلاب دغه فصلونو ته نقصان څونه ورکوي یره جی سیلاب هم راغلی په علاقه باندې ډېر زیات د دریا سیند سواد دی او دا سیلاب چې راغلی دی د سیلاب چې کم دی نه غنو ته غنمو ته لکه څونه زیات غنم دي خراب کړل کنه زمکه یوړې دا لاکې دي چې کم دی نه اوس موږ صرف او صرف دغه نه خراب یو نه لارې نه خراب یو تاسو په لار باندې را لګي دا تاسو ولیدا دا په یو حکومت مونږه اوسه پورې خالد خان ام پی او هغه چې کم دی نه منظور کړ او واپس شو دی نه ریفند نشته واپس پرې خو دا اوس چې کم دی نه موږ ګنداپور صاحب وزیر اعلی ته درخواست کوو چې ډایرکټ چې کم دی نه موږ د لارو کې موږ د مړي د جمدي کا ټول اوران دی او په دې بوختو کې تا ګران دی که سبا د سولانده کې دې کې مړي او شو د دې اورنم ګران دي بالکل چې د دې نه د مړي سو کوم مقبره ته یوسي دا سیلاب چې کم دی ببره چې کم دی نو چې راشي دا کوم د ټوله خراب کی نو موږ دا خواست کوو چې زموږ په ادار باندې په دې باندې غوړ شي دا سرکاري سړک دی دا د انګريز د وخت سړک دی دا 55 فټ سړک دی نن هغه خلک راځي او یو صوبیدار چې کم دی لګاري من لروړي دا 55 فټ سړک چې کم دی دا غیب شو او موږ د ټول 10 فټه شپږ فټه لار هم نه پاتې نو په دې باندې حکومت ته وو چې په دې سړک باندې غوړ وکي او چې کم دی نو سرکاري تور کسان دی وروړي او دا خپل نشاندهي واجی او په دې لاچانو کې دا خو د حکومت ګټه ده په دې باندې فولوجي منظور شوی آیات خان کړو الله دې وبخي انا سره د خورو چار کړو لاغر ورو لګي دا آیا هفته فان موږ دلدار غلې دا یوړو چې دلدار غلې ته جلاله دا عوام چې کم دی مړ جام دی غم خادي د دې پول دلاسه د مونږ پاتې شو نو مونږ دې قو دغه رسید نه کس غاړه کسان او جی نو مونږ دا خواست کوو چې مونږ د پول منظور شي او د خپل سرکاري سړک چې کم دی د حکومت غم وکي حکومت ته غم وکي چې دا سړک چې کم دی په خپل حال شي او په خپل حدود باندې دا برابر شي دا راته وایي جی چې تاسو اواز خو خیر دی وخت کې نیمه خیبر پښتونخوا اوري بلکې د مردان ثوابي هغه کسان چې کوم وزیران دي هغه هم دا خبره اوري سپیشل برانچ مرګري بمناستي هغه وخت تاسو د اواز اوري خو تاسو په دې ځکه کې دوه ځله ام پی ای چې کوم دی هغه د یو پارټي نه راغی ام ان ای د دوه ځله د یو پارټي راغی او دغه پارټي دوه ځله په دغه صوبه خیبر پښتونخوا کې حکومت هم هغه له تاسو تلی هغه ته خپل فریاد کړی دی او هغه ته فریاد کړی هغه سکی ولې دا نه کوي دې دې کې چې کوم نه درخواستونه شوي دي چې کوم نه خالد خان ان پی ای تم چې کوم نه دغه شوي دي خالد خان ان پی ای چې کوم نه دا کوم راوړي دا انجینیر راوړي په دې سړک باندې وګورئ بیا کومه بیا وته موږ دا به چیرې دا سړک مونږ ته لور شي کنه په دې باندې لګ ډکون دي چې زیات غواړي بیا په زموږ د تلو لار نه هغه خالد خان چې کوم دی بس والله وې نه کړم بس موږ دوه ځله چې کوم دی خبره ده انتیا پاتې شو اوس په پته لګي چې ساکه لګي نه کوي دغه په دې علاقه باندې مونږ غاڼې مولې دي د ګوړې غاڼې هغه چالو دي خو ګوړه کې اوس ملاوت ډیر زیات شوی دی لکه د ګوړه د پښتنو او بیا د مونږ د 400 اشنغر یو داسې سیز دی چې هغه په ټوله دنیا کې تقریبا مشهور دی ګوړه خو اوس په هغه ګوړه باندې بعض الزامات لګي چې په هغه ګوړه کې ملاوت کیږي او هغه ګوړه چې کومه ده هغه د هغه ګوړه هغه د اشنغر او خایس چې کوم دی دغه ملاوت سره نه دی کې رښتیا شته او جبل نشته هر سړی ملاوت کوي او څه ملاوت کوي بس چینی ملاوت کوي خو څه نشي جوړي چینی ملاوت او محمود صاحب کوم ګورو په علاقې باندې مسائل خو ډیر زیات دي ډیر څه نشته سیاسي خلک دلته ډیر راځي او که تاسو ګورئ په یوه باندې یو شعر شانتي لیکلې چې درې کاله په سوچ کوه یو قلم او قدم او قسم دلته کې په قلم باندې سره خبرو کې چې بس موږ به کوو چې قلم بس راشي خو بیا وې قدم نه راخلو او په دې خبره قسم پړلې کنه دلته کې لیکلم دي هغه په قلم لیکلي دي چې قدم باندې راخلو قسم یې خوړل دي کنه نو دا قسم دې دوی مخري کنه چې دوی دا قسم مخري چې بس دې خوړو راځي ما بالکل خو چې مجاهد دا مسائل ورته ډیر زیات دي کوم دغه یا خلا زه په دې باندې زه خپکیږم کنه چې یو علاقه خولي ده چې هغه ته سہولیات ورکړه سړک دی ورکړه الته دی نور داسې پکنیک پوینټونه جوړ کړل دغه خلک بدلري بری ناراضي هغه ځای کې بکینی هغه ځای کې خلک چې څوک ځان له دکانو کې څوک بدن له سوق کې څوک بدن له سوق دغه علاقې خلک به دې سره سوکاله شي خوشاله شي نو په کار ده چې د حکومتونو دغه علاقو ته سوچ وکړي چې دغه علاقې قدرت خولي پیدا کړی دي نو موږ دغه
ښکلا کې لږ شان کردار ولې نه ادا کوي چې د علاقې خلک کوم چې بهرنو ملکونو کې لګیا دي په ومه وتم چت بلاکونه خېجي د سیمټو بورې خېجي نو هغې نه به خلاص شي دلته به په خپل کلي په خپل بچو سره د دې خلک د علاقې خلک چې دي دا وخت ډېر زیات محروم شو کله چې که تاسو ګورئ دلدار ګړه هم زمونږ کلی دی زمونږ علاقه ده مونږ په هغې باندې هم ښه کارو بد نه ویو په کار ده چې دلدار ګړه که دې ځای پول ځي په کار چې دلته کې خپل پول ځکه چې دلته کې په دې سایډ باندې شفقت ډېر زیات نږدې دی دلته کې مخامخ د دې خلکو غم خادی دي بالکل هېڅ پکې نشته او ډېر ښکلې علاقه ده که تاسو کوم د دلدار ګړه خبرو کو هغوی سره یو طرف ته بل طرف ته ښکلې دغه واړه واړه شانتې زه به ووایم چې کوم پارکینګ وغیره دي که نه هغه جوړ شوي دي پکنیک پوینټ هغه هوټلې چې هوټلې خلکو ایستي ځان له پکې خپله علاقو سره پوله شوه دغه علاقې په آمدن وغیره چې دی د ځمکې صاحبیت جوړ شو نو دا هغه وخت کې هم ډېر زیات محرومه شو چونکې علاقه داسې را پښتانه دي او پښتون سړی خو بس په یو خبره باندې اکثر پوهېږي یاره بس وي راځم او دا کار به درله کوم خو چې کله هغه وشي ما قسمه بیا خوړلې بیا نه ځي یم بل مشر هم بل مشر دی هغې سره به هم خبرې کوو هغې سره زه چې د دې علاقې په دستور باندې خبرې کوو د دې غم خادي څنګه رمړې جمدې څنګه دي بالکل خپل نوم راته واخلې په جنګلو سره خپلو کې او دا راته ووایې د دې علاقه کې السلام علیکم مېلمنو په خیر السلام علیکم کله چې دلته کې په کلي کې څه غم وشي غم څه طریقه کاري د هغې قبر څه طریقه کاري د هغې ته کټونه راټولول څه طریقه کاري دلته خو انشاءالله زمونږ خلک داسې کمال کوي چې کله غم وشي نو هلته د کلي خلک ټول راغونډ شي کټونه راوالي خپل خپل کټ او هغه ځای ته یو چې کوم دی چې مقرر یا جومات یې وغیره یا چې کوم دی نو جومات کې خو کټ نه لګي خو انجله شي اوس خو خیر اوس شته نه اوس داسې کمال دی چې یو ځای ورته مقرر کړی هغې ته لاړ شي او کشران لاړ شي قبرونو ته چې کله ټیم مقرر بس هغې ته قبر تیار شي او دا بیا زمونږ کسان درې ورځې پورې ناست دي ښه بېغمه دغه مړي په غم کې د هغې هغه خدمت او د مېلمنو هغه قدر وایي مېلمنو ناسته پاسته ورسره کوي دا راته هم ووایه چونکې دغه د کټ او د قبر دا غم خو چې وشي که نه دلته کې مېلمانه خو هم ورسره راځي دغه غم کور که مېلمانه راځي دغه مېلمنو دپاسې د دور دستور د هغوی د هغې چې کمال چې بس د خوراک دا کمال یې کو د هر سړی د خپل کور نه ځان سره کو روټۍ پخ کړي کو ساګې پخ کړي وغیره راوړي او هغه مېلمنو سره کښېني او هغه هلته خوري هغه درې ورځو پورې که نه او دغسې چې دی نو د مېلمنو هغه قدر په دغه طریقه باندې کوي چای وخې چای ولې وړي کو د ډوډۍ وخې ډوډۍ ولې سره دا سره وړي هلته ناست وي د چای د ډوډۍ هغه هم ورسره کوي واده راته هم ووایه چې کله واده وي په کلي کې چونکې د کلو ودونو داسې چې هلته کې بیا هغه دړې کېږي خلک راټولېږي مخکې نه دا وراګانې وغیره هم داسې کېږي بیا کور په کور باندې خلک ګرځي نو د هغې څه حساب کتاب نو دا خو چې کله په کلي کې واده نو د کلي هغه د واده کورنۍ راغونډ شي خپل خپلوان راغونډ کړي او بیا داسې یو ډلې جوړه کړي او د کلي د سر نه شروع شي چې هلکه به زما د ورور واده دی زما د تره واده دی زما د زوی واده دی او هغوی تاسو به روټۍ د راځئ تاسو به چې کوم دی ما سره د سبا نه به ما سره یې ځکه چې واده پروګرام د مېلمانه به راځي کټونه تنبان وغیره نو د هغې دپاره هغوی هغه پروګرام کوي او درې ورځو دپاره هغه کسان او هغه واده ځای کې موجود دي او هغه خدمت کوي او په دې یونین کونسل کې د یو قوم خلک آباد دي که مختلف قومونه آباد دي او که مختلف آباد وي فرض کا نو د هغوی یو بل سره ناسته پاسته ورورولي څنګه ده ورورولي یې ډېره ښه ده زبردسته ورورولي ده خو د هر قوم وي خو چې مسلمانان یې مونږ ټول یو وروڼه یو هغه که د مومن دی او که هغه سواتي دی او که هغه چې کوم دی نو داسې عام پېښوري کس دی نو ښه ورورولي ده او ښه څومره قومونه پکې دي کم کم قوم پکې مامزې پکې شته نو دې کې مختلف دغه شته دي مومن پکې شته دي اریمزي پکې شته دي او خاص کر چې کوم دی چې کوم پیدا شوي خلک دي لکه د پېښور او دا علاقې خلک څنګه چې لکه مونږ پښتو یو که نه مونږ په خپله لکه مومن دي نو اپرېدي وو نو دا خبره ده چې صحیح ده وایي دغسې قومونه راغونډ شوي دي او په هغې کې خپله رښتې ورورولي ده ورورولي برابر ده سکولونه دلته شته د ماشومانو دلته خو یو سکول په دې میالو کې شته دي د هلکانو ورسره جینکۍ ګډې وډې دي که نه لکه ګډې هلکانو جینکۍ خو دې د هلکانو د جینکو سکول نشته او دغه پرایمري ده او دا پرایمري ده او زمونږ علاقه خو ډېره زیاته ښایسته علاقه ده لکه څنګه چې تاسو د سوات علاقه وګورئ یا د مري وګورئ خو چونکې زمونږ بدقسمتۍ په دې چې زمونږ لار نشته د پخوا نه د انګرېزانو د وختو نه دا آباد دی او سړک یې شته دی په حکومت په کور کې خو لیکن موجوده چې وګورئ نو بیا به راتلی نه شي یا به ورته بډې وي یا به ځان چې د کښتۍ مښتۍ ګورئ هغې کې به راځي تاسو په لار راغلي یې مونږ په لار راغلي او دونه تنګ کړو چې د محفل مې ولیده نو هغه زلم لږ شان ټیک شو ګینې هغه دی نه خو زه یو ځل واپس کېدم دلته کې ښه پارکونه شته دي یو قسم د سیند دا ټاپوګان دي دا بس تیار پارکونه دي که نه لکه څنګه چې سړی سوات ته لاړ شي نو هلته کې هم دغه څیزونه وي
دغه ونې بوټي وي دغه نختر وي صرف نختر پکې نشته نور چې څنګه بوټي وي دلته شته دي ګني شته دي ښکلا پکې موجود شته ده. دي هر څه شی پکې موجود دي خو د لارې نه مونږ ډېر خراب یو سبزی خلک کوي کنه کوي لکه ډېره جي سبزي بس داسې مختلف غوندې لږه لږه ځان له کوي خو ډېر شوق نه کوي زمونږ د علاقه یخه ده نو یخوالي په وجه باندې څوک د سبزۍ کار ډېر نه کوي او عام ګري دي او غنم دا راته هم وایي چې پخوا به حجرې وي خلک به حجره پاس کېدل که نه اوس دا ماشومان مونږ وینو د حجره کې موجود دي نو د حجرې ختمولو څومره نقصانات دي چې اوس حجرې نشته ماشومان ډېر لکه دې په اکثر چې غلی وزګار شي نو په لارو کوڅو کې ناستي حجرې شته نه داسې دی زما وراره جابرخان نوم یې دی دا زما وراره دی نو حجره جوړه کړې ده بس دې کې چې داسې وخت ناوخت ټنګ ټکور جوړ شي دا ماشومان هم ولې راشي د مشران نه ولې ماشومان ډېر راځي که نه لکه شوقمن دي خو څه شته نه وسایل نشته صحیح مطلب حجره نشته نقصانات او که موږ سره هر څه پیدا شته موږ سره دلته سمندر کې کشتۍ ولاړې دي موږ سره ټاپوګان دي او دا خلک چې سوات ته ځي نو دا سوات نه زموږ ښه علاقه ده نمبر نه ښه علاقه ده بې یره د غر نه چې ګاډي به وخوېږي لکه بل څه نشته خو تاسو په لار رالئ زموږ د لارې نه ډېر زیاته مسله لاره ډېره زیاته خرابه ده چې راځي لارې ته وګورئ واپس شي موږ په خپل هم واپس کېدو خو بس بیا هم وی چې ډېر مزل هم کړی دا لږ پاتې راشه دا لږ مو کې ارشد خان سره به خبرې کوو چونکې مسایل دلته کې ډېر زیات دي سیاسي خلک پکې هم شته لږ لږ سیاست کوي که نه او کله کله زه ورته وایم چې سیاست کوئ چونکې زموږ هم دغه علاقه ده زه ورته وایم سیاست کوئ د خپل کلي په مفادو کوئ چې کله ټول کلیوال په یو موټي کوئ خو چې کله وایي چې یاره ستاسو کار نه کېږي ستاسو مطالبات نه پوره کېږي نو واقعي چې بیا وروسته کېدل پکار دي ځکه موږ یاره پکار هم دا اوس ګوره سیاست د څه لپاره دی هغه دوی خو بعضې وخت کې دا ټولې پارټۍ هم دا وایي که نه چې دا هغې جنګ کې پکار نه راځي دا هم د دې جنګ شی دی اوس په دې جنګ کې چې هم تاسو له هغه څه پیدا نه درکوي نو بیا د هغې سیاست ضرورت څه دی ضرورت خو دا دی چې ما ته زه یو ځای کې یو پارټۍ دپاره زنده‌باد ویم مرداباد ویم د هغه دپاره فلیکس لګوم د هغه دپاره جنډه لګوم د هغه دپاره خپل ګاونډي روډ سره جګړه کوم نو بیا پکار دا دی چې د هغه دپاره زه جګړه وکړم چې د ګاونډي دپاره بیا د هغه سره هم جګړه وکړم چې یاره دا څیز نو دا راته د پاکستان تحریک انصاف یو کس ملو شوی دا ډېره ښه خبره ده چې دغه لار هم خرابه وه او دغه لار هم خرابه وه او دا سهولیت چې کوم دی هغه هم دې ځای کې نشته او دې پاکستان تحریک انصاف کې دی ورکر نه بلکې دا په لیډرانو کې حسابوي او خلک هم په لیډرانو کې حسابوي نو د ده نه به هم ګیلې زمونږ هم زیاتې وي ځکه چې په دغې لاره مونږ هم رالو مونږ په یو ورځ رالو دونه تنګ یو دا خلک به روزانه ځي راځي نو هغه به څومره تنګ وي محمود صاحب خبرې به دوی سره هم کوو دوی زه ګورم زیاتر کله کله د خپلو لیډرانو سره جګړې هم کوي د هغې خلاف پوسټونه هم کوي لکه تحریک انصاف والا چې کوم دی اکثر لکه موږ ګورو هغوی په هر څه کې کار لري داسې قصې مې ډېرې کېږي که نه سیاست ته د څیز نه خو دوی زه ګورم دوی په هر څیز کې کار لري ما د تېره ورځ تپوس وکړو چې ارشد خان ته څه کوې یاره څنګه چل دی څنګه نه دی نو یاره د لیډرانو هم راسره نه لګي مې ولې خو چې زه هغوی ته صفا خبره وکړم چې زموږ لار ته وګورئ زموږ څیزونو ته وګورئ دلته تاسو راشئ زه کلیوالو ته ګاونډیانو ته چې لکه اوټ په ورکوئ و چې کله تاسو اوټ واخلئ بیا نه راځئ جګړې هم کوي نو خبرې به اوس خیر زه هم چې وکړو ارشد خان مننه کوم ستاسو لار خو ماشاءالله ډېره ښکلې لار ده ډایرکټ سمندر دی زمونږ یحیی جان والا ویډیو موکړه هغه به شیر کوي رجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما ارشد خان نوم دی او تاسو ټول مې لکه پیژنئ سوشل میډیا د لارې وم او اوورسیز هم څه دغه پاتې شوی مختره سره پاتې شوی ځکه دوبۍ کې ما ټیم تېر کړی دی د 2005 نه د سکول د دور نه د تحریک انصاف کارکون په مختلف عهدو باندې پاتې شوی ما کوارډینیټر پاتې ما او د خپل یوسی د خپل تنګي هم څه عهدیدار پاتې ما خو زما چې کم د لیډرانو نه زما کومه توقع وه د خپل تحریک انصاف لکه خالد خان دا 3 ځله پاس شو د قومي وطن پارټۍ نه 2 ځله د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ دغه ملک انور تاج 2018 کې هم خو منډیټ او دا د هغې نه زیات عزت ولا خلکو ورکړه خو زما چې څومره خیال دی لکه دوی باندې د خپل عزت لکه راس نه دی په دې وجه باندې چې لکه دوی له زه هر هفته خالد حاجي صاحب له او د اتوار په ورځ به بیا د هغوی پبلک ډے وه د ملک انور تاج هغوی له به زه تلمه د خپل د ایشو سیاست مې کړی د مسایلو مې کړی دی لکه ما ډبل مې کړی د ما ورته خپل جاب نه دی ویلی خپل مزدوري کومه د دې وجې نه لکه سپینه وینا ورته کوم نو هغوی لکه خپله پارټۍ کې دي په خپل کور کې دي بیا ځیني نو دې وجې نه زمونږ دا لار ده دا تقریبا لکه ایمانن کو ګورې که نه لکه دلته چې څومره غټ کارونه شوي دي یا نیشنل کړي دي یا قومي وطن پارټۍ کړي دي خو پته نه لګي چې لکه د خلکو بس یو مختلف نظریه وي 2013 نه دی خوا لکه هغوی ټول جوکو چې کم دی پاکستان تحریک انصاف طرف ته و د هغې مختلف وجوهات کېدی شو
خو دوی زمونږ چې کم ام پی ای دی زمونږ کم ایم ان ای دی نو لکه دوی چې کم زمونږ توقعاتو د هغې ماینس چې کم دی په هغې کې لاړله دا لار نه تاسو رالی د دې ویډیوګانې خو تاسو له امتیاز لسخه کړی دی دغسې که تاسو وګورئ نو لکه مختلف زما کم کولیګز دي ما ملګري دي هغوی ما ته لکه فریادي وایي په دې وجه راته وایي چې لکه ما ته وایي ستا بل د ګیلې معنې نه بغیر بل کار نشته خپله پارټۍ کې هم لکه ټولو بدې شمه او ما ته وایي چې لکه ته د پارټۍ د اوس چې کوم الیکشن و دی کې زه پارټۍ اګینسټ لاړم ما یو آزاد کس سپورټ کړو دې په وجه باندې چې ما وی کو لکه دوی ته به زمونږ د احتجاج ریکارډ شي او ټول کلي لکه زمونږ د پاکستان تحریک انصاف بیا هم خو کافي اوټ اغوښتی دی خو هغوی هغه احتجاج نه هېڅ سبق وانه غوښته دا زمونږ لار ده زمونږ چې مړی وشي لکه هغه خادی له خو ځه هلکه مخکې نه سیټینګ برابر کړي مړی داسې چې لکه هغه د ایمرجنسي کاري نو مونږ چې زمونږ د بار نه پېښور نه تنګي نه کم میلمانه راځي نو مونږ ته لږ کنځل کړي ام پی ای ایم ان ای ته زیات کنځل کوي دا به ته مونږ وو چې لکه تاسو کوئ چې مونږ په عزت کې هلته ناست یو هغوی په عزت کې نه دي ناسته هغوی بالکل هغوی ته خیرې هم کېږي هغوی ته کنځل وینا هم کېږي خو پته نه لګي چې هغوی په دغه داسې څادر اغوستی چې هغوی باندې بالکل هغه بالکل هېڅ د اثر پرې نه کوي د هغوی دا لار ده زمونږ په دې باندې دوی سیاست کې دا لکه دوی وي چې مونږ منظور کړی دی دا 50 ځلې راته وي دا مونږ منظور کړی دی هېڅ څه نه دي شوي مونږ ورله په وفد کې تللي مونږ ورله شپې 12 بجې تللي مونږ دا خلک دا بوډاګان دا غونډ دا ځوانان دا مونږ اسلام آباد ته بوتلي دي دا مونږ لاهور ته بوتلي دي دا زمان پارک کې مونږ ډیوټیانې کړي دي دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو د پارټۍ خلاف لاړ تاسو د پارټۍ حصه نه یې او تاسو زمونږ نه کار مه غواړئ کار خو به ته مونږ غواړو که هغه دوی کوي او که نه کوي همدقسې مونږ به بسې په سوشل میډیا باندې په مختلف پلیټ فارمز باندې مونږ به دوی دغه خبره هغه دوی له به ډکې وړو که دوی خفه کېږي او خوشحالېږي بل دوی ته مونږ دا وو چې لکه تاسو خپله وکتل لکه هغه انصاف په تاسو د پارټۍ خلاف که مونږ لاړو نو د هغې وجوهات تاسو ته مخې ته دي نو که مونږ غلطه کړي نو بیا دوی وایي مونږ ته د زمونږ غټه مسله چې کوم ده د روډ ده زمونږ سترګې ښکته دي د ام پی ای د ایم ان ای د وجې نه مونږ ورله منډیټ ورکړی دی منډې تړلی مولا والي زه اکثر چې باران وشي لکه اوس مونږ تقریبا میاشت وشوه چې مونږ دا لار پرېښې ده په میولو باندې ځو هغه لار هم ګډوډ ده خو د دې په نسبت سره هغه ډېره لکه ښه ده ګزاره کوي نو مونږ ورته دا وکړو خپل عزت او زمونږ لکه عزت هم پکار وي زمونږ یو ورکران یو د خلکو مونږ ته سترګې دي او زمونږ تاسو ته سترګې دي مونږ بیا ستاسو نه بار بار غواړو په هره طریقه چې نو که زمونږ عزت هم پکار وي خپل عزت بحالول غواړئ نو مونږ وایو چې لکه زمونږ دا 1.5 کیلومتر روډ دی نو حکومت سره به دومره وسایل ني ام پی ای سره به دومره وسایل ني ایم ان ای سره به دوم دا خو پکار چې په ایمرجنسي کې تر دې پورې ورته ویلي چې هغه روډ پرېږده تاسو وایئ چې فنډ نشته دی او منظوري ده او پلان کېډینګ دی حکومت لاړه مونږ وایو چې صرف دغه چې کم ډیمیج ځای دی په دې کې راته خو باقاعده غټ ډکونه کې هم به لکه زمونږ هغه کار به روان شي بالکل هغه هم راته نه کوي د مونږ به ګیلې هم کوو او مونږ به خپل فریاد چې کم دی هم ستاسو وروڼو ته بس مخکې کوو باقي د بجلی څه پوزیشن دلته ګیس شته نه ګیس هم نشته دی چې دا تقریبا 100 میټر کې دغه بار کورونه چې کم دغه فارم و د چرګانو دا کم دی کې دغه ځای پورې اخوا کورونه پورې راغلی دی د ګیس خو د مونږ تمه ځکه نه کوو چې هغه تاسو ته پته لګي مونږ بنیادي چې کم ضرورت دي هغه کار راته نه کوي د ګیس ورته مونږ ویلي دي خو تمام ته هېڅ تمام ته نشته او د بجلی څه پوزیشن لوډ شیډینګ شته لوډ شیډینګ خو زمونږ جي بس چې څه تنګي حال دی زمونږ لوډ شیډینګ سره بجلی او دی خو چونکې مسایل چونکې مونږ ته بجلی به صرف دونه ووایم چې دغلته اډه ده او چې نن یې وغورځوي نو 4 ورځې بیا هغه لکه اپنی مدد آپ کې ته دا کسان لړ شي او خپل یې ور واچوي مونږ سره دغه دوی دا کیل کوي چې دغه ځای کې دا اډه ده خوړ کې کمیټې سره دا راته غورځوي وي دا مضافات دي او بل لکه بجلی باره کې بس دونه ووایم چې هغوی ته روغ او رنځور کس ښه معلوم دی د دې وابډې والا به سره لاس دی باقاعده ماخواري ورکوي چې څوک کونډې اچوي او چې کم شریف سړی دی او بل ورکوي نو هغه پکې تنګ دی نور لکه هغوی هم خوشحاله دي او کونډو والا هم خوشحاله دي دلته د سکولونو چې کم دی دا د خبر هم دغه خبره مونږ کولی چې مشر یو خبره وکړه چې سکول چې کوم دی یو شته ماشومان هغه بشیر خان زما په خیال چې هغه ټیم د ځنګلاتو وزیر مونږ لا پیدا هم نو چې هغه د میوله کې دغه سکول کړی دی او تعداد پکې ښه کافي پره په چت باندې مواړه ناست دي او استادان هم پکې کمې شته دي دغسې د سټاف او د سهولیاتو خو هغه چې شوې دي د توبې دروازې بند دي لکه د 15 ساله د حکومت کې سکول څه کې چې لکه یو لوټه قدرې مراته نه لګېدلې
لکه دا سکول نه راته ووایه چې دلته نه ستاسو نه میډل لکه پرایمري پورې خو زه جی. که ډېر کسان دي او که په چت دي او که لاندې دي که په ټاټ دي او که په هسې په ځمکه ناست دي خو سبق وایي جی دا پرایمري نه پس که دا میډل سکول ته ځي نو کوم ځای ته ځي او بیا که های ته ځي نو کوم ځای ته ځي دغه اول څومره خو فاصله جوړېږي؟ د وضاحت وکړم میډل چې ختم شي نو تقریبا 50% ماشومان چې کم دي هغه سکول پرېږدي پرېږدي. دې وجې نه چې یو خو که موټر سایکل ورکې هم خطرناک دی بل لنډاکې دی نو هغه داسې لکه لارې داسې دي چې هغه ځنګل دي نن سبا حالت تاسو ته پته لګي د ماشومانو چې کم د واقعیت ورسره کېږي نور داسې لکه حالات ډېر زیات خراب فاصله دي کې دی لنډه کې تقریبا 7-8 کیلومتر کې خو وي 5 نه زیات کیلومتر کې دي صحیح او جی او نو بیا د میډل نه پس د میډل نه پس داسې کار وشي لکه زمونږ چې کم ماشومان پاس شي قابل ماشومان دي چې کم ماشومان سبق لکه اتم پاس کی نو بیا هغوی ته دا ستونزې دا مشکلات دي چې هغوی له بیا په تنګي کې اډمیشن د سره نه ورکوي نه ورکوي ولې هغې مطلب دا دی چې یو خو ورته دا سکول چې کوم دی هغه ورته انتهایي سپک ښکاري دا مونږ بار بار احتجاج وکړو استادانو سره دې استادانو پسې مونږ ورلو چې آخر وجه څه ده چې لکه ستاسو ماشومان هلته بیا نه اخلي بل خو هلته ډایرکټ بوځې نو د هغه ځای خرچې دومره زیاتې ټوله غریبي ده او لکه یا به موټر سایکل یا چینچانې دا د لارو په وجه خاص کر زه الکان خو یو طرف ته په هر طرف چا سره به سور شي چا سره به لړ شي زمونږ غټه مسله چې د جنکو د سکول ده دلته لکه نن سبا پنځم کې چې کوم چې ام کافي خو زه لکه لوکل استادان دي نو یو بل باندې پیلي رشته دار دي لکه د پنځم نه بعد چې کوم زمونږ ماشومان بیا سکول نه وي لکه مکمل 3% تراکو شوی دی چې لکه بیا ټول سکول پرېږدي بالکل مجاز صاحب داسې د سکولونو هلته کې بالکل نشته که ته څنګه خبره وکړه یو لکه چې کوم سکول دی نو هغه داسې دی چې لکه یو خو ډېر زیات لرې دی دغه واړه ورته تللی نه شي بلکې تاسو دا وګورئ مجاز صاحب په دغه لاره چې ځې د میول ته چې ځې نو هم فصل دی یو خوا بل خوا د دغه پټو دغه لاره ده او دا واړه ماشومان دي نن سبا خو دا چې بدای کې ځي نو یاره هم ډېر زیات دی ګرمي او باران او دغه سیزونو کې لکه 8 کیلومتره یو معصوم ځي که نه او بیا په دغه پټو کې په دغه روانو ویجاړو لارو باندې یقینا چې د دغه ژوند په خطر کې کېدی شي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاسو نوم مراد خان جی. دا راته جی وایي تاسو د کلي دغه تراغلي دا د وطن کلي پروګرام دی د ریډیو وطن ریډیو وطن FM 90.8 ګورو مسایل خو مونږ ګورو روډونه خو دغه سي دي بجلی خو دلته نشته د سیلاب خو اوس راغلو سیلاب څومره نقصانات کړو او سیلاب نه څومره یې دلته د خلکو ته جی سیلاب خو نقصانات کړی او الله خیر دې جامع ډېر کړی صحیح او زموږ لکه مطلب د غنمو ډېر زیات فصل کنه غنمو باقي آبادی میکړه کوټې دوه کوټې را لوړي خو لکه مطلب دا چې غریبانه خلک یو چاله بلار شو خیر ته هم سوال کوو کنه دویمه خبره دا چې زموږ د لارې مسله تاسو لري تاسو براله چې لار دم خرابه ده ډېره زیاته او درېمه خبره دا چې زموږ بجلی هم دغسې زموږ غریبانه خلک یو بل دا خبره چې موږ ټول عمر د خلکو لوټونه ورکړي دي او منډې والي خو لکه موږ نه څوک وپېژندل او نه موږ چې وپېژندو اصل کې خبره دا ده چې موږ څوک وپېژندل او نه موږ چې وپېژندو که نه نو موږ دا کوو چې موږ دا کوم ممبران مخکې پای شو اوس هم پای شو خو لکه دوی دلته هېڅ قسم څه کار نه دی کړی مخکې پای شو اوس هم پای شو او دلته لکه زه خو نه یم تللی خدای شته زما د کلي کسان تللي پرون ما د چا خبره کوله دوی وایي چې موږ حجرې ته ورغلو نو موږ ته یې وایي چې یاره دا تولیانده دي پکې نه وي داسې وه جی بالکل تولیانده دي پکې نه وي هسې خبره کوو که نه نو لکه مطلب دا دی چې دا هم یو سپکه خبره چې زما ډېره ته یو سړی راشي او زه یې ولټم نو دا خو ماته نه دي پکار ځکه که ما په دې خپله ډېره کې یو سړی ولټي نو او زه غږ ونه کړم نو ما ته دا پکار دي یو سړی راغی ما په دې ډېره کې زه پوښتنې ما رټي نو خیر دی خو لکه مطلب دا چې زه به څه نه وایم د پښتنو دا کار دی که نه او نور لکه مطلب دا دی زمونږ خلک خو پر سره پسې پوهېږي نه ځکه نه پوهېږي چې ټیک ده مونږ له چا کار هم نه دی کړی خو لکه مونږ یو سړي هم نه پېژنو چې یاره د دې سړي پلار څنګه و نیکې څنګه و کر نیکې څنګه و مونږ دا پېژندلو نه شو کولی بالکل څنګه چې تاسو مونږ ویل چې دلته کې کومه حجره ده کومه جونګړه ده نو خو هماغه که مونږ وګورو هغه پخواني څیزونه پکې موجود دي ډېر څیزونه پکې موجود دي دې کې توره کو ګورو مونږ د اسمانه چې کوم څیزه چې زغرې ورته وایي څه ورته وایي که نه داسې ډېر څیزونه دي خو دا جونګړه چې چا جوړه کړې ده دومره محنت چا کړی دی دې کې څومره تاسو ووایم چې د جونګړ څه کله دننه کېږي نو هغه د تختو ور د هغې چت وګورئ هماغسې په هغې باندې دغه برګې اچولې شوي دي هغه تیرونه چې په هغې کې دي بیا به دغه دیوالونو باندې کچه دیوال باندې دغه ښکلي ښکلي شعرونه چې دي هغه لیکلي شوي ډېر څیزونه جابر خان درسره موجود دی ټول خواري ټول محنت جابر خان کړی جابر خان څه غواړي یاره ډېر محنت یې کړی دی جونګړې بس زه د ډېرې ډېره شوقي یم او دا خو د پښتنو یو نښه ده دا جونګړه
ډېرې خو نن سبا لکه دا څیز کم شوی دی ډېر زیات ځکه چا سره وخت نه هر سړی بس په سود جان کې اخته دی او دا خو ډېر د مینې او محبت څیز دی او یو پخوانی نښه ده نو دې شي ډېر شوقي یم او پېښوره پورې شب قدره پورې دا علاقه راځي او دلته کې د پروګرامونه هم کوي ګپې شپې هم لګوي خو خبره د جونګړې نه ده خبره د یارۍ نه ده خبره د مینې محبت ده ګوره هغه هم شته حجرې هم شته د دې نه ښه شته دا یو غریبۍ او د ملنګۍ ځای دی خو دې ځای کې لکه دا دیره د ما 24 غنټې کولوي 24 غنټې دا کولوي دلته کې مسافر راتلی شي دلته کې میلمه راتلی شي خو دې سره سره مونږ هغه له ټیم ورکوو هغه له مونږ مینه ورکوو هغه له مونږ محبت ورکوو نو هغه دې ته کې دلته کې خلک ځکه خوشحالېږي دا پروګرامونه ځکه کوي دلته کې هر سړی راځي او هر سړی ما سره ناست پاسي نو زه شوقین د پخوا نه ډېرو دا راته هم ووایه جابر خان ډېره کې مونږ ګورو پخواني څیزونه پکې څوم پراته دي او جي څه څه پکې ساتلي دي بس دا پخواني څیزونه د ما خوښ هم دي او هغه ډېر خواږه لګي اوس څیزونه خو ټول بس لکه هغه خوند پکې نشته خوږوالی پکې نشته او پخواني څیزونه زما ډېر زیات خوښ دي زه خپل دانې اس هم ساتم دغه زما د اس زین دی دا توره مې یو تاریخي د نیکه د وخت توره ده دا مې پکې ایښودی ده او دا دیره هم داسې ده چې دا مې یو پخواني نظر ورکوي پخواني انداز کې جوړه پخواني انداز کې مې جوړه کړې ده حجرې ډېرې ختمې شوي دي مونږ زیاتره ګورو هغه ناسته پکې نشته نو څه غواړي نو بس خلکو دا د خلکو کمیرې لکه خلک دومره دغه شو چې لکه اوس دې شي ته یو فضول کار وایي لالچ ډېر شو نفرتونه ډېر شو او دا خو دا دیره چې کوم دا د مینې محبت ده دا یو پخوانی نښه ده هغه څیز څوک نن سبا نه کوي څه ویل غواړي دغه خلکو ته څه ویل غواړي چې یاره دا خپل ډېرې دوباره بحال کړي دغه څنګه چې د حجرې پاس چې وي نه هغه بیا د سکول د پاس نه هم ښه وي نو څه ویل غواړي نو دې خلکو ته خو دا ویل غواړم چې لکه دا څیز ځان کې را پیدا کړي او دا مینه محبت دا حجرې دا دیرې دا ناستې ولاړې دا ګروپونو شکل کې ناستې دا ډېره مزه کوي دې سره یو مینه محبت برابر او دا د ما را جونګړه ده دې ته ته رالې بل راغی نو مونږ کېناستو دې سره زمونږ هغه مینه ورته ورسېوا کېږي او چې دا شی موجود نه نو زموږ ستا ګپ به څنګه ولګي زموږ ستا ناسته به څنګه وشي نو دا څیزونه مونږ کې را پیدا کول پکار چې حلو کې راشي نو زمونږ به خوږوالی او مینه محبت زیات شي دا ته مو جابر خان هغه پخوانۍ بیړۍ خو مونږ ګورو تاسو دلته کې ولاړې دي نو په دغې باندې څه ویل غواړي مخکې به هم خلکو 15 روپۍ ورکړې وي هغه اړه به لامړو راومغې اوس څه حساب کتاب دی مخکې لومبي داسې کار و چې پخوانۍ خبره ده هغه ټیم کې به غله خلکو ورکوله دا پیسې هم نه وې بس خلک بیا وړل خو ساده خلک وو بیا به چې کله غنم منم وشو بیا به د کښتو والې ورکوله بیا د هغې نه پس 2 روپۍ سورلی شوه 2 روپۍ به یې چې ورکړې نو ټوله ورځ به تلې راتلې په هغه 2 روپۍ باندې بیا داسې وخت راغی چې 500 ته خبره لاړه اوس زمونږ دوران چې کم دی نو اوس وخت کې 100 روپۍ سورلی ده اوس زموږ هغه شی ختم کړو چې اوس د یو طرفه چې دی هم 100 روپۍ ورکوي د بل طرفه راځي هم 100 روپۍ ورکوي دې کې یو پوینټ بل و اوس چې خلک پخواني خلک چې کوم صادقان اوس دروغ زیات شوي دي اوس چې لکه وخت وي دې طرفه لاړ شي که نه او تا ته ووایي چې تا 100 روپۍ درکوم نو الانکه مونږ بدلېږو را بدلېږو نو هغه 100 روپۍ نه یې ورکړې وایي ما وختي ورکړې وې نو هغه ستا نه پرې لاړ شي سړی دوکه زیاته شوه دروغ زیات شو نو بس مونږ ډایرکټ کار بس ورالې 100 روپۍ به راکړې او که رانهلې به خبره خلاصه موجان صاحب مسایل دلته کې ډېر دي وخت ختم دی انشاءالله بیا به راځېږو اجازت په اخلمه چې کوم د ریډیو وطن اورېدونکي دي نو هغوی ته یو وارې بیا دا ویل غواړم که تاسو غواړئ چې ستاسو کلیو ته مونږ درشو دغه د ریډیو وطن د کلي پروګرام ته دلته کې هم وکړو نو بلکل تاسو د ریډیو وطن سره رابطه کول چې انشاءالله ستاسو کلي علاقې ته به درځو دغه ستونزې یا دغلته کې چې څه ښکلاګانې برابر سېده کوو رامنځته کوو الله چې وخت به هم رامنځته کوو انشاءالله بیا به میلاویږو اور تلو کې موجان صاحب چې مونږ به اجازت غواړو او بیا به ورته لږ شانتې رباب چې دی خپل اورېدونکو ته هغه هم ورو بلکل انشاءالله بیا به تاسو راځو او چونکې موږ سره په دې پروګرام کې یاسر جان هم پوره مرسته کوي یحیی جان سره هم راغلی دی نو اجازت راکړئ محمود جان عمرزی محمد صدیق له اجازت ورکړئ روان پروګرام پورې د لوی الله په امان
ارمانونو امې ستا په چپاتا نوانا د ارمانونو چې ستا کوڅه کې ټولوم پکې وختونه لګي زړګی چې تا نه صبروم پکې وختونه لګي جانانه تا چې هېروم پکې وختونه لګي زړګی چې تا نه صبروم پکې وختونه لګي جانانه تا خالی جون ستا پسندارو باندې تیر کو اشنا خالی جون ستا پسندارو باندې تیر کو اشنا او ما خالی جون ستا پسندارو باندې تیر کو اشنا او ما خالی جون ستا پسندارو باندې تیر کو اشنا اوس چې په بل غزل لیکم پکې وختونه لګي زړګی چې تا نه صبروم پکې وختونه لګي جانانه تا چې هېروم پکې وختونه لګي زړګی چې تا نه صبروم پکې وختونه او زړګی چې تا نه صبروم